بسم الله الرحمن الرحیم. اول ګرانو محصلینو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ د نن ورځې درس د عظمي سیستم حرکات دي. د تېرې ورځې په درس کې موږ وویل چې عظمي سیستم څلور وظیفې لري، چې اولنۍ وظیفه یې د غذایي موادو انتقالول د یوې برخې نه بلې برخې ته او د هغې مخلوطول دي. نو څرنګه چې د عظمي سیستم دغه وظیفه د عظمي سیستم د حرکات په واسطه باندې سرته رسیږي، د همدې کبله مخکې د دې نه چې د عظمي سیستم په اولنۍ وظیفه باندې خبرې وکړو او یا د غذا په خوراک باندې خبره وکړو، د عظمي سیستم په حرکاتو باندې پوهېدل ضرور دي. په عظمي سیستم کې دوه قسمه حرکات لیدل کېږي په نارمل حالت کې، چې یو یې پروپلسیو مومنټ دي او بل یې میکسینګ مومنټ دي. پروپلسیو معنا ټیل وهونکي یا پورې وهونکي یا انتقالونکي. دا هغه حرکات دي چې د عظمي سیستم محتویات د یوې برخې نه بلې برخې ته ټیله کوي. دې حرکاتو کې موږ بیا ګورو چې څنګه د مرۍ نه معدې ته انتقالېږي، څنګه دا حرکات د معدې نه وړو کولمو ته انتقالوي، څنګه د وړو کولمو نه غټو ته انتقالوي او څنګه د غټو نه بهر ته انتقالوي. او بلې میکسینګ مومنټ دي. دا محلوطونکي حرکات دي. دا هغه حرکات دي د عظمي سیستم محتویات د عظمي سیستم د افرازاتو سره مخلوطوي. اول راځو پروپلسیو مومنټ ته. ما مخکې مو وویل چې دا هغه حرکات دي چې د عظمي سیستم محتویات یا غذایي مواد د یوې برخې نه بلې برخې ته ټیله کوي. دا حرکات د عظمي سیستم په مختلفو برخو کې مختلف نومونه لري. مثلا معده کې د دې نه دې ته د یو ضعیفې پریستالتیک موجې خطاب شوی. وړو کولمو کې دا حرکات د پریستالتیک مومنټ په نوم باندې یادېږي. پریستالتیک مومنټ. او په غټو کولمو کې بیا د حرکات د مس مومنټ په نوم باندې یادېږي. الته ولې ته مس مومنټ ویل کېږي؟ ځکه چې دا مس معنا کتلوي، د کتلوي نه مطلب دلته قوي حرکات دي. نو دا په زیاته فاصله باندې هلته غایطه مواد انتقالي، د همدې خاطر دې حرکاتو ته هلته بیا د مس مومنټ نوم ورکول شوی. د دې حرکاتو نماینده حرکات چې په عظمي سیستم کې ډېر پېښېږي هغه پریستالتیک مومنټ دي. پریستالتیک مومنټ څنګه حرکات دي؟ دا داسې حرکات دي چې په اول په کولمو کې یوه متقابضه حلقه جوړېږي دغسې، او بیا دغه متقابضه حلقه د مقعد په طرف باندې په حرکت باندې راځي، او د کولمو ټول محتویات چې د دې حلقې په مخ کې قرار لري د مقعد په طرف باندې ټیله کېږي. خو سوال دا دی چې دغه حلقه څنګه منځته راځي؟ دا حلقه هغه وخت منځته راځي کله چې مواد په کولمو کې راجمع شي. هلته دا مواد توسع منځته راوړي، یو پراخوالی منځته راوړي، او دا کار د کولمو په جدار کې د یو کشش سبب کېږي. کله چې کشش منځته راغی، موږ مخکې ویلي دي چې د عظمي سیستم په ټولو ګودوالي کې انټرنسیک نروي سیستم غځېدلی، دا تنبیه کېږي. او چې کله دا تنبیه شو، دا سرکولر مسل تنبیه کوي. سرکولر کې موږ ویلو چې د سرکولر اډیا دغسې په حلقوي ډول باندې تاو شوي. نو دا چې کله تنبیه شي حلقه جوړېږي. ورپسې لانګیټوډینال مسل تنبیه کوي، هغې الیا په طولاني امتداد باندې غځېدلي، حلقه په حرکت باندې راځي، او ټول مواد چې د دې حلقې په مخ کې قرار لري د مقعد په طرف باندې ټیله کېږي، او بالاخره کولمې داسې خالي کېږي لکه د کولمو خالي کېدل د ګوتو په واسطه. بس دا چې دا حرکات ولې د مقعد په طرف باندې صورت نیسي، ولې د خولې په طرف باندې صورت نه نیسي؟ د خولې په طرف هم په اب نارمل حالاتو کې، مثلا په استفراقاتو کې صورت نیسي، چې په هغې باندې بیا وروسته خبرې وکړو. خو دا چې په نارمل حالت کې ولې د خولې په طرف باندې صورت نه نیسي، بعضې عالمان وایي چې د دې سبب نامعلوم دی، او بعضې نور وایي چې دا کار د انټرنسیک نروي سیستم د مینتریک شعبې په طبیعت پورې اړه لري. مینتریک فلیکسوس جوړ شوی همدغسې دی چې حرکات د مقعد په طرف باندې رهبري کوي، نه د خولې په طرف باندې. نو دا هغه حرکات شو چې مواد د مقعد په طرف باندې انتقالوي. بل میکسینګ مومنټ. دا هغه حرکات دي چې د عظمي سیستم محتویات د عظمي سیستم د افرازاتو سره چخلیتوي، مخلوطوي، لکه دغسې.
او زیاتره په هضمي سیستم کې د مخلوطونې په غرض باندې منځته راځي. په هضمي سیستم کې دغه دواړه ډوله حرکات دواړه وظیفې په شریکه باندې اجرا کوي. څه مطلب؟ پروپلسیو مومنت یا انتقالونکي حرکات هم د انتقالونې سبب کیږي او هم د مخلوطونې سبب کیږي. مثلا په معده کې وروسته موږ بیا وایو چې کله معده کې غذایي مواد جمع شي په شلو ثانیو کې یوه موجه په بېنفسي ډول د معدې د جسم نه را روانېږي چې دا پریستالتیک موجه ده یا انتقالونکي موجه ده، خو دا موجه ضعیفه وي. کله چې دې ساحې ته راورسېږي نو دومره زور پکې نشته چې د پایلوریک سپینکټر د خلاصېدو سبب شي او یا دې ته د خلاصېدو لپاره موجه راولېږي. نو چې کله دلته راورسېږي بیرته پورته خواته ټېله کېږي. په همدې ترتیب باندې موجې راځي بیرته پورته ټېله کېږي، موجې راځي بیرته پورته ټېله کېږي. نو موجې ته که موږ وګورو پروپلسیو موجه ده، خو وظیفه یې کومه اجرا کړه؟ مخلوطونکي وظیفه اجرا کړه. ما مخکې ویل چې دواړه ډوله حرکات دواړه وظیفې په شریکه باندې اجرا کوي. نو دلته اوس دا پروپلسیو موجه شوه، وظیفه یې د مخلوطونې اجرا کړه، انتقالونې اجرا کړه، خو د مخلوطونې اجرا کړه. په همدې ترتیب باندې میکسینګ مومنت دا مخلوطونکي حرکات دي، خو بر علاوه د دې چې د مخلوطونې وظیفه په غاړه باندې لري، د انتقالونې وظیفه هم په غاړه باندې لري. مثلا کانسنټریک کانټراکشن لکه دا قسم حرکات چې په وړو کولمو کې منځته راځي، دا حرکات هم هماغه میخانیکیت باندې منځته راځي، خو هلته د مین ریفلیکسوس دغسې خوښه ده چې حرکات په دې شکل باندې رهبري کې دلته یو حرکت به بل پسې د 1 سانتي متر په اندازه باندې جوړیږي او کولمې په سیګمنټونو باندې شي، په برخو باندې شي، ټوټه کوي. د همدې کبله د حرکاتو ته سیګمنټیشن مومنت هم ویل کېږي. سیګمنټیشن مومنت. نو دا حرکات بر علاوه د دې چې مواد مخلوطوي د انتقالونې سبب هم کېږي. ما مخکې وویل چې دواړه ډوله حرکات دواړه وظیفې په شریکه باندې اجرا کوي. د هضمي سیستم دا حرکات په نارمل حالت کې منځته راځي. د دې نه بر علاوه په هضمي سیستم کې کله یو بل قسم حرکات هم منځته راځي چې د هانګر کانټراکشن په نوم باندې یادېږي یا د لوږې حرکات. دا حرکات څه وخت منځته راځي؟ دا حرکات هغه وخت منځته راځي کله چې د غذا د خوراک نه څو ساعته تیر شي او غذا د معدې نه ووځي، کولمو ته داخل شي. نو دغه حرکات تولیدېږي چې کله د یو نري درد سره هم ملګري چې دغه درد د هانګر پینک په نوم باندې یادېږي. دا تکه موږ فکر وکړو دا په حقیقت کې یو خبرداری دی کس ته چې ورکول کېږي چې معده کې غذا نشته او دغه کس باید د غذا په لټه کې شي تر څو غذا معدې ته ورداخل شي. د دې نه علاوه په هضمي سیستم کې کله یو بل قسم حرکات د وجود د دفاع په د وړو کولمو د دفاع په خاطر باندې منځته راځي چې دا حرکات پریستالتیک رش مومنت په نوم باندې یادېږي. پریستالتیک رش مومنت دا څنګه حرکات دي؟ دا هم دغسې حرکات دي لکه څنګه چې پریستالتیک حرکات دي، خو نسبت پریستالتیک حرکات ته دا حرکات شدید دي. سوال دا دی چې یو دا حرکات ولې نسبت دي ته شدید دي او بل ما مخکې وویل چې دا حرکات په وړو کولمو کې د دفاع په خاطر باندې تولیدېږي. څنګه دا دفاع سرته رسوي؟ دا حرکات نسبت دې ته ځکه شدید دي چې پریستالتیک حرکات د انټرینسیک نروي سیستم د فعالیت په نتیجه کې راژوندي کېږي، فعالېږي. موږ وویل چې انټرینسیک نروي سیستم د خولې نه نیولې تر د مقعده پورې د هضمي سیستم په ټولو ګودوالي کې غځېدلی دی. نو دلته ځان له انټرینسیک نروي سیستم خوښه ده دغه حرکات را پیدا کوي، خو دا حرکاتو کې بیا اتونومیک نروي سیستم او خصوصا پاراسمپاتیک عصبي سیستم مداخله کوي.
د انټرینسیک نروي سیستم کمال هم پکې شته خو اوتونومیک نروي سیستم هم پکې مداخله کوي او هغه دا چې کله انتان مداخله وکړي یو مشکل رامنځته شي نو بر علاوه د دې چې انټرینسیک نروي سیستم دا حرکات تولید کړي دي پاراسمپاتیک عصبي سیستم هم تنبیه کیږي او چې کله دا تنبیه شو نو بیا د هضمي سیستم حرکات او افرازاتو کې شدت راځي زیاتوالی اختیاري نو همدا وجه چې دا حرکات نسبت دې ته شدید دي ولې دې کې اوتونومیک نروي سیستم مداخله وکړه بس بله پوښتنه دا وه چې ما وایي دا حرکات د دفاع په خاطر باندې تولیدیږي څنګه دا حرکات دفاع کوي دا حرکات هغه وخت من سره دي کله چې په هضمي سیستم کې او خصوصا زیاتره د هضمي سیستم په پورتنیو برخو کې انتان مداخله وکړي یو انفیکشن پیدا شو فرضاً دلته پیدا شو یا دلته پیدا شو یا په بل کوم ځای کې پیدا شو خو انتان مداخله وکړه دلته انټرینسیک نروي سیستم هم تنبیه شوی اکسترینسیک نروي سیستم یا اوتونومیک نروي سیستم هم تنبیه شو دا ولې تنبیه شو دا خپله د وجود یو فیزیولوژیک قابلیت دی چې نظر د وجود ضرورت ته فعالیږي او مغسې کار کوي نو کله چې دا فعال شو د هضمي سیستم حرکات هم زیاتیږي او افرازات هم زیاتیږي کله چې افرازات زیات شو د هضمي سیستم د افرازاتو په واسطه باندې دغه تخرشي فاکتور رقیق کیږي چې کله رقیق شو نو خطر هضمي سیستم ته کم شو که چیرته غلیظي نو خطر د هضمي سیستم یا دغه برخې ته زیات دی خو چې کله رقیق شو د افرازاتو په واسطه یا په بل عبارت نری شو نو هغه خطر دې ته کم شو دا یو محافظوي فاکتور شو چې دغه تخرشي فاکتور د رقیق کېدو سبب شو خو د بله سببه حرکات هم ورپسې زیاتوي حرکات چې زیات شو تخرشي فاکتور د مقعد د لارې نه د باندې خارجيږي او په کس کې اسهال منځته راځي نو اسهال خپله باندې یو دفاعي عکس العمل دی چې د وجود د دفاع په خاطر باندې په وجود کې تولیدیږي او د مایکرو ارګانیزمونو د خارجېدو سبب کیږي کله کله بغیر د دې نه چې ډاکټر ته مراجعه وشي او یا دوا ته ضرورت پېښ شي په خپله همدغه اسهال په خپله د ښه والي سبب کیږي که چیرته د وجود دغه فیزیولوژیک قابلیت د ناکامۍ سره مخ شو نو بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي ډاکټر چې کله بیا دوا مریض له ورکوي نو بیا هم دغه فیزیولوژیک قابلیتونه سره په کار باندې وړل کیږي او د ډاکټر دواګانې او د وجود فیزیولوژیک قابلیتونه دا په کار باندې وړل کیږي او د ناروغۍ د ښه والي سبب کیږي د دې نه په غیر باندې کله کله یوه بله موجه په هضمي سیستم کې را پیدا کیږي چې د مایګریټینګ موتور کمپلیکس په نوم باندې یادیږي دا موجه په هرو 90 دقیقو کې یو دفعه د معدې د جسم نه را شروع کیږي خو کله چې معده او کولمې د موادو نه خالي دا څه شی کوي دا موجه د دې ځای نه را شروع کیږي جی او د هضمي سیستم کې ټول افرازات او یا د هضم پاتې شوي بقایا را انتقالوي تر څو د ایلیوم نه راتیر شي غټو کولمو ته ورداخل شي او بس نو دا هغه حرکت دی چې په وړو کولمو کې منځته راځي په هضمي سیستم کې منځته راځي نو په هضمي سیستم کې یو دا نارمل حرکات شو چې یو پروپورسیو مومنټ او بلې میکسیمم مومنټ چې دا په نارمل حالاتو کې منځته راځي د لوګي حرکات شو چې د لوګي په حالت کې منځته راځي او دغه حرکات د پریستالتیک رش مومنټ د دفاعي حرکات شو چې اسهال پکې رامنځته شو او د وجود د دفاع په خاطر باندې په هضمي سیستم کې را پیدا شو او بل مایګریټینګ موټور کمپلیکس شو چې دا عین د هضمي سیستم د وینځلو او یا د پاکولو وظیفه په غاړه باندې لري د توجه نه مننه